د درې مرګ په حوالې سره خو ډېرې خبرې کېږي. تا ته څه معلومات شته چې څه نه مړ دی؟ د دې مرګ نه څو ورځې مخکې تا سره میلاو شوی و؟ نه خو ما سره کېناستو، ما صرف دونه ګولډن چې پلیز د خدای دپاره ګولډن دا ویډیو زه ګورم که نه، نو د دې شینخالې یا د سفیان قبر نه ډېر خلک راځي، مینهوال ډېر د ډېرې دعاګانې هم ورته کوي که نه. زما مرکې چې دی که نه، نو هره جمعه په شپه باندې لاس اوچتوي. بسم الله الرحمن الرحیم. دا خیبر ترجمان ټلویزیون قدرمنو کتونکو السلام علیکم. سنگر خان ما او څو ورځې مخکې په چارسده کې شینخالۍ یو ټیک ټاکر او د خاکو یو ډېر ښه کردار هغه وفات شو، په هسپتال کې څه وخت تېر کړو. د هغه د مرګ په حوالې سره ډېرې خبرې مخې ته راغلې. څوک وایي چې یاره بیمار و، د هغه د ورور ما انټرویو کړی و، هغه وایي چې ګردې فیل وي، د هغې نه بیمار و. خو بیا یو بل کس بیا دا خبره وکړه چې یاره سې خوړلي دي او د هغې د وجې نه زهریلا دوایي خوړلې ده او د هغې د وجې نه مرګ شوی دی. قدرمنو، دا وخت ما سره د شینخالۍ یو ډېر نږدې ملګری چې د خاکو د دنیا ملګری هم دی، د هغې نه علاوه په عملي ژوند کې هم ورسره ډېر ښه تعلق دی. د ده نه معلوموو چې یاره څه وجه وه. خو په دې کې مې یو بنیادي مقصد دا دی چې کله انسان مړ شي، هغه چې هر څنګه مړ وي، د هر څه نه مړ وي، هر څنګه وي، هغه د هغه د خدای معاملې انسانانو له نی په کار چې د هغه کردار کشي وکړي، په هغه باندې سوالونه اوچت کړي. د ده نه معلومات کوو. ګولډن څنګه؟ السلام علیکم سر، تاسو څنګه ښه؟ طبیعت دې ښه دی؟ شکر د ستاسو دعا ده. ما ته خو دې ملګرو وویل چې دی ډېر خفه هم دی د شینخالۍ د مرګ نه پس، چې چا سره خبرې هم نه کوي. خو بیا ورته ما وویل لکه مجبوره یې کوي. نو ده راته وویل چې یاره د هغه د مرګ نه پس اولنی انټرویو دی تا له درکوي. ولې نه، ستاسو خبره صحیح ده سر، خو لکه مطلب زموږ خو دا فیل دی که نه چې لکه مطلب لنډ مثال زه درکړمه، یو پسې لګي بل پسې لګي، خو زړه هم ډېر کمزوری وي، لکه د معلوچ نه هم زیات پوه سي چې سخته پرې راشي نو بیا ورسره مونږ ودرېږو. د درې مرګ په حوالې سره خو ډېرې خبرې کېږي. تا ته څه معلومات شته چې څه نه مړ دی؟ نه سر، دا خو یو خبره ورته وکړم که نه، لکه ما ته خو داسې پته نشته چې دا څه ټایم بیمار شو او هسپتال کې شو، نو په دې سوشل میډیا باندې د هغه ویډیوګانې وایرل شوې، ما ته هم پته ولګېده. خو بس دغه حساب دی، مرګ او ژوند خو د الله په لاس کې دی، او مرګ خو حق دی. دا خو د مرګ لار خو داسې ده چې ټول به مرو. صحیح. د دې مرګ نه څو ورځې مخکې تا سره میلاو شوی و؟ ما سره خو یو هفته مخکې میلاو شوی. یو هفته مخکې میلاو شوی و. نو څه تاسو کیفیت محسوس کړه چې دلته څه پریشاني شته نشته، پرسکون و؟ نه خو ما سره کېناستو، ما صرف دونه ګولډن زما زړه سم خفه دي، او وی والله طبیعت مې هم خراب دی، وی لږ څه مسله ده، هغه زموږ څه خپل مسله هغه ما ته بیان کړه، خو هغه په سوشل میډیا نشم ویلی. صحیح ده. نو بس زه به خو صرف د هغه مینهوالو ته مې د هغه کتونکو ته به هم ووایم که نه چې پلیز د خدای دپاره خبرې ورپسې مه کوئ، هغه اوس وفات شوی دی. پوه شو، که هغه ژوندي وی نو که څه خبره مزه منم، ما به هم ورپسې کړي، بل به هم ورپسې کړي، بل به هم ورپسې کړي، خو واته نه درودلی وي په مرګ د نمر جانان خوږ دی او په رنځ دې پروز دی چې پوښتنه لې ورځمه. خبرې خو ټول کې، خو په مرګ باندې څوک هم د چا پیرزو نه شي. تا ته کومه ډېره خبره ډېره در یادېږي؟ ما ته خو سر بس دا خبره ورته ډېره یادېده چې څه خبره به وه، نو ما ته به هغه ویلې چې ګولډن زه چې مطلب د ډرامو ته راووتم که نه، هغه ما ته ویلې وي ګولډن اوس راووتې، ځان وپېژنه، ځان نه څه جوړ کړه. مطلب ته به یې ګایډ کولې؟ لکه مطلب هغه به ما ته صحیح لار ښووله، ښکلې خبرې به یې کوله. پسې هم چې اوس ته په دې فیلډ کې څوک شته چې هغه ته سمه لار ښیي؟ په دې فیلډ کې خو داسې وي چې خلک چاته سمه لار هم نه ښیي. ستا خبره صحیح ده که نه، لکه مطلب د چا هم نه خوښه چې زما نه یو ښه څیز راشي، یا یو مطلب هیرو وي یا یو ویلن وي که نه چې زما نه ښه وي، نو دا د چا هم نه خوښه. حسد ډېر وي که نه؟ خو لکه یو خبره درته وکړم سر، بس سفیان دې الله وبخي او الله دې هغه دنیا ښکلې کړي، بس هغه به راته ویلې، خو هغې نه پس نه ما چا سره لکه داسې رابطه کوم. ګولډنو دا ویډیو زه ګورم که نه، نو د دې شینخالۍ یا د سفیان قبر له ډېر خلک راځي، مینهوال ډېر د ډېرې دعاګانې هم ورته کوي که نه؟ سر یو خبره ته وکړم، لکه مطلب زما څونه جوخ ملګرو قسم دی بیمار شوی یم که نه، نه ورپسې ما ویډیو جوړه کړې چې هغه بیمار دی، لکه دا خلک وي که نه، او زمونږ چې څونه ملګري دي داسې لکه موباینس والا شول یا دغه والا شو فین مین شول که نه، نو دا ټول چې دی که نه سفیان له څوک هم نه لاس دا د هغه باندې ځان وایرل کوي، پوه شولې که نه. نو زه به الله ومنمه چې هغه سره څوک مینه کوي، څوک ورسره مطلب محبت کوي، او څوک یې ډېر زیات فالو کوي که نه، نو د هغه ویډیوګانې دې ډیلیټ کړي.
صحیح ده. او ته وایې چې د هغه قبر ته یو سپاره سبق ووایي. یو کس هم سپور داسې نه دی تللی او نه یو ویډیو راله چې د هغه قبر ته ناست وي خپو ته ور سبق وي یا سر ته ناست وي سپارې راغوستي لکه مطلب یا صورت یاسین وي یا سبق وي یو ویډیو مو سپور داسې رانه چې څوک راشي لکه مطلب لاس خو زه هم اوچتولی شم اوس به زه دلته لاس اوچت خاصه ټیک ټاک د نمایش لپاره که نه. لکه دغه حساب دی که نه نو زه به خپلو ملګرو ته وایم چې پلیز زه دلته یم که نه قسم دی که به وله د جنازې نه پس قبر له نه یم تللی ورپسې به مونځ دی مونځ کې دعا ورته کوم نفل ورته کوم که مطلب 10 روپۍ بس مې 100 روپۍ بس وي د هغه په روح پسې وروبخم دا لکه مطلب زما مرکې چې دی که نه نو هره جمعه په شپه باندې لاس اوچتوي نو قسم دی زما نه زیات ورپسې هغه خفه ده او زما نه زیات هغه ژړلي دي او هغه ورکې لازمي یادوي. ستاسو دا چې کوم د خاکو دا ژوند دی یا ستاسو دا دغه که نه ستاسو دا عموما د زنانو کردار وي ستړی ژوند دی نو زه خو ورته ویم چې لکه مطلب مونږ خلکو له په خوله خندا راولو خو خپل زړه هم زره زره دی. زړه زره زره یي که نه لکه چې ته وایې چې صوفیان د مرګ نه مخکې خفه و نو مطلب دا چې زړه یې زرې زرې و. صحیح ده. نو دا وایم چې دا ستاسو دا ژوند هم داسې زرې زرې و بیا داسې زرې زرې سړی قبر ته هم لاړ شي. نو بس یو خبر تو کوم لکه مطلب شیمیل خواجه سرا اور داسې اجلا لفظ چې مطلب کله انسان پیدا شي که نه نو زه خو به صرف دا دعا کوم چې زما په دشمن کې دم خدای داسې انسان نه پیدا کړي چې څوک ورته یو جړو وي یا ورته شیمیل وي یا ورته ټرانسجنډر وي. یو فرق کول دی که نه یو دا تاسو ځان ته شیمیل یا اجلاګان وایئ که نه تاسو هغه ډرامو او خاکو کې صرف دا د زنانو دا کردار کوئ که نه تاسو له دې نه بهر هم د ټرانسجنډر کمیونټي سره یو تعلق شته؟ نه سر یو خبر تو کوم لکه شکر موږ خو ځان ته نه وایو که نه موږ خو به د ډرامه کې لکه د ښځو لباس او چې هغې نه پس دا ګورو نه زموږ ټیکټاک کې د سړو په یوټیوب کې وي لکه ویډیوګانې شو زموږ داسې نه کوو خو یو خبر ته کوم چې دا زموږ مخشر څه ده موږ له مخشر که نوم راکړي. هسې دا ویمه ځان درنه پوهیږم که نه دا کتونکي به ته څنګه پوهیږي چې په یو ټرانسجنډر کې یو شیمیل کې او په تاسو کې دا د خاکو والی چې کوم لکه ته شوې صوفیان شه که نه په دې کې هغوی څنګه فرق وکړي؟ نو فرق نشي کولی که نه سر چې څوک هم وي که نه نو مطلب ټرانسجنډر مونږ چاته وایو ګوره ټرانسجنډر چې دی که نه نو ټرانسجنډر خو خواجه سره اجرا ته ویلی کېږي نو چې زمونږ ښه لکه مطلب فني راشي یا مونږ په لار روان یو نو دوی وي هغه خاکو والا اجرا هغه یو دی خاکو والا اجرا وي روان او بله دا چې لکه زیاته وي که نه وي دا خاکو کې هغه اجرا دی که نه دا هغه اجرا دی خاکو کې کار کوي نو لکه په دې باندې انسان زړه خفه شي. صحیح داسې خو ګوویندم د انډیا په ډېرو فلمونو کې د زنانه او کردار لوبولی دی. ستا خبره سي ده سر ولې دا اوس پورې ګوهر بي به د ښځو لباس نه کولو صادق بي به د ښځو لباس نه کولو فرحان به نه کولو وزیر بي به نه کولو خو لکه دې باندې خو مه شه ما هغه بله ویډیو کې ویلو که نه میکټر خو هغه دی چې هر یو کرکټر وکړي. ستاسې یو ساتي ستا ډېر سره سوال کوم د دې زنانو د هغې نه چېرته د سړو کردار دې کړی دی؟ کړی مې دی کراکوش سره مې کړی دی ډېر به نه چلېدلی که نه کم از کم 15 اپیسوډو کې سره راغلی د سړو کرکټر ستا به خلک د زنانو دا کردار نه مې پېژني هغې کې خو مې بیخي پېژني نه د سړو په هغې کې صحیح ده. خو بس زه به صرف خپلو ملګرو ته مینهوالو ته دوی وایم چې پلیز صوفیان ته صرف دوا کوئ دا ما خو ورته ویلي که نه چې څوک ورسره مینه لري اوس څوک یې فالو کوي نو د هغه ویډیوګانې ډیلیټ کړي د هغه د ډانس ویډیوګانې ډیلیټ کړي د هغه دغه ډیلیټ کړي نو دا بیخي دروغ خبره ده. یو انسان چې ژوندي وي که نه نو د هغه هم عزت نه او چې مړ شي نو بیا هر انسان یې فالو کوي. قدرمنو د یو څو خبرې مې ستاسو مخې ته ذکر راوړې چې د صوفیان غرفې شینخالې حوالې سره د هغه د مرګ نه پس دا خبر ما په هغه انټرویو کې هم کړې وه چې کله زه د هغه ځای ته تللی وم او د هغه په هغه ځای کې ودرېدلم او د هغه د روح سره ما خبرې وکړې دا خبرې ما په هغه ویډیو کې هم کړي چې انسان کله یو انسان خو اول مرګ ته مجبوره کول نه په کار چې هغه دومره تنګ شي چې هغه خپل ژوند د خپل لاسه واخلي بیا چې هغه کله مړ شي نو بیا معاف کول پکاري د مرګ نه پس هم بیا دغه ډېرې خبرې د صوفیان د غرفې شینخالې حوالې سره ما واورېدلې دغه یو خبره به وکړمه چې لکه یو سړی مړ شي هغه باندې د خاورو ډېری ودرېږي هغه د دې دنیا نه پرده شي زمونږ روایات هم دا دي چې مونږ بیا د مرګ نه پس خلکه په بده باندې یادو. قدرمنو دا یو څو خبرې مې ستاسو مخې ته راوړې خوشحاله اوسئ خادم غواړم.